الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم و عزتمندو، د سفر المظفر میاشت را روانه ده. د دغې میاشت ته سفر وایي هم ځکه چې په دې میاشت کې تمامو انبیاء کرامو ته زحمت را رسېدلی دی. او همدا وجه ده چې سید الاولیاء قدوة الصالحین محبوب العلماء والاولیاء سیدنا اخوند درویزه بابا جی صاحب رحمت الله تعالی علیه خپل کتاب مستطاب ارشاد الطالبین کې په باب د میاشت سفر کې دا خبره ذکر کړې ده چې د دې میاشت په اوله شپه باندې زر بلاګانې دا د اسمان نه نازلېږي او په دریمه شپه باندې 2000 بلاګانې نازلېږي او په دریمه شپه باندې 3000 بلاګانې نازلېږي او په څلورمه شپه باندې 4000 بلاګانې نازلېږي او په پنځمه شپه باندې 15000 بلاګانې نازلېږي او په شپږمه شپه باندې 6000 بلاګانې نازلېږي. نو د دې دپاره دا عمل پکار دی چې شپږ رکعاته نفل لمونځ ادا کول پکار دي په دوو سلامونو سره. اول به 4 رکعاته نیت وتړي، یو سلام سره به 4 رکعاته ادا کړي او بیا به د 2 رکعاتو نیت وتړي. او طریقه به دا وي چې د هر آمین نه بعد به 3 ځله سورت اخلاص شریف تلاوت او بیا به دعا وغواړي. الله جل جلاله بخپل فضل و کرم او د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم په توفیل د دغه آسمانی بلاګانو نه هر قسم مشکلاتو نه به الله جل جلاله ورله امان نصیب. دا یو خاص عمل دی په دې میاشت ابتدا کې چې هر یو مؤمن بنده له دا پکار دی چې د اهتمام وکړي چې الله جل جلاله د دغه سختو او مشکلاتو نه په اسانۍ سره راوباسي.